بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. څنګه چې تاسو ته پته را چې د 14 اگست شپه په پېښور کې یو جشن سره مناویږي. دا ټیم کې زه بالیسار سره پیوست موجود یم. دې ته کې به د خلکو نه موږ معلومات کوو چې هغې د ځان سره سره وړي دي. ما سره په څنګ ولاړ یو دوه کسان یې زه معلومات کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د کوم ځای نه راغلي وروره؟ مونږ خو چې د کانګړې شپقدر نه راغلي یو. پېښور ته راغلي یې 14 اګست په کومه میاشت کې راځي یار؟ دا خو چې په 8مه میاشت کې راځي. 8مه میاشت کې. ښه ښه. 14 اګست کې هم څه انجوای کړل دلته؟ یاره مونږ خو په لومړي ځل انجوای کړو ځکه چې مونږ مسافر یو سعودي عرب کې یو که نه. خو الحمدلله ډېره مزه یې وکړه یار. خوند یې درکړو؟ ډېره زیاته. کومه چې د وطن یو مینه او جذبه وي که نه د دغه دپاره د وطن دپاره که نه هغه مونږ په لومړي ځل ولیدله. بهر ملکونو کې چې کله تاسو یې او بیا دلته لکه اوس دا کله ستاسو په پاکستان کې دی څه محسوسوئ؟ هلته کې خو 14 اګست داسې نه مناویږي لکه څنګه چې دلته مناویږي. یاره ځکه د ترې شوی یم نو زه خو پسې خپله د نن ډېر زیات خفه یم په دې 14 اګست پسې چې زه هلته کې یم. زما خو تقریبا یو 14 اګست هلته کې راللی او په پاکستان کې د ټولو نه غټه خوشحالي یم بس دا 14 اګست وخت دی او دې ډېره غټه مزه کوي او مونږ ته ډېره غټ خوندونه لرو. بس کوم ملګري چې تاسو ګوري ستاسو مسافر ملګري به هم ګوري د هغوی دپاره څه پیغام لرئ؟ بس الله پاک دې د هغوی مل شي سره زمونږ الله دې په خپل امن کې ساتي. بس الله تعالی دې د ټولو د خپل مل ثواب وکړي. د پاکستان قومي ترانه راته ووایه. څنګه؟ قومي ترانه راته ووایه. مانا مونږ له سره راځي. ګور شپېلې خو دې ښه کافي وواله. د پاکستان قومي ترانه راته ووایه. ترانه له یاده خو څنګه ووایي؟ اکثر زمین شادمان نه کتونکو بل درې ملګري ما سره موجود دي چې هغوی د پاکستان دپاره کافي حد تیاری کړې دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ آصف. څه شي ده؟ محمد آصف. او سکول وایې؟ پاکستان قومي ترانه چا لیکلې ده؟ علامه اقبال. لکه خو راته ووایه. پاک سرزمین شان باز کشور حسین شان باز. دا راته ووایه تا خو کافي ډریسز دې کړي دي تیاری دې کړې دی او قومي ترانه نه درځي دا ولې یار؟ والله به دا د ماحول چې هېرېږي سړي نه. دې بل ملګري نه هم تپوس کوم. کیمرې له مخې مه راځه دې خوښه دې خوښه لګوه. پاکستان قومي ترانه چا لیکلې ده؟ حفیظ. دا شعر د پښتنو رونو ته ډالۍ وي. وی خخ مې که ملا خپلو جامو سره خوند نه کوي کفن د پښتنو سره زه په خپلو وینو لمبېدلی یم مه مې لامبوئ خلکه اوبو سره لاړ شئ فرشتو زما نه څه غواړئ لاړ شئ فرشتو زما نه څه غواړئ چا کړی حساب د لیونو سره. خو دې سره سره قومي ترانه یاده که ښه چې بدل له 14 اګست راځي چې د قومي ترانه درځي. صحیح ده جی. السلام په خیر اخلاص ته وایم. السلام علیکم جی. سلام. کوم ځای نه راغلي؟ زه چې کنه پېښور یم جی. پېښور یم جی. او جی پېښور. ښه تعلیم شته؟ او جی شته. پاکستان قومي ترانه چا لیکلې وه؟ دا چې قائد اعظم لیکلی وه. قائد اعظم. شاباسې. او درځي نه جی مولا ما چا ما نه دا بل چا تپوس وکړه. ښه ده دا راته ووایه ارشاد الله بھائی قومي ترانه چا لیکلې ده؟ علامه اقبال. علامه اقبال. او درځي ده ته؟ او که د ترانه علامه اقبال نه لیکلې نو بیا؟ د هغې لیکلې ده. سوچ پې وکړه. سوچ همدغه دی. ښه ده لکه قومي ترانه راته ووایه. پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد تو نشان حسم علی شان. دا الفاظ ټیک دي؟ تو نشان عزم علی شان عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد پاک سرزمین کا نظام قوت احوت عوام قومی ملک و سلطنت خبرې براله څه خبرې درکو؟ نننۍ ورځ چې کومه منځلې کېږي دا څه لپاره کېږي؟ دا زموږ د ازادۍ د جشن دی. او تعلیم دې شته؟ الحمدلله. سیم دی؟ زما او سیکنډ ایئر وشو. زبردست. بیا خو به ته قومي ترانه درځي؟ او لکه راسره شریکه که؟ اوس یې نشم شریک وکړلی یاره مرۍ مو خرابې شوې نو. خیر دی. سوال وکړه څه سوال وکړه خیر دی. ښه ده قومي ترانه چا لیکلې ده؟ حفیظ جلندري. حفیظ جلندري. ٹھیک وی؟ کوم ځای نه راغلي؟ شهید آباد نه. شاباسې.
او 14 اگست مناوه وای کنه او جی ها سکول وې نه ته جی بالکل سویم کې ما اوس فرست ایئر ایگزام ورکړو جی شاباس ماشاءالله پیپر دې خبر کړی جی شکر الحمدلله خوش قومي ترانه چالي کړی دا قومی ترانا الطاف حسین حالی ها الطاف حسین الطاف حسین څوک دی مغرې کنه چې چالي کړی دا قومي ترانه درځي لکه تو وایا پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد تو نشان عزم علی شان عزم پاکستان سائے مرکز یقین شاد باد بس میٹرک کا پورے میرے اسکول کی جو دا هو نه دا خو ضرور خبر نه چې میټرک پورې وې طالب قومي ترانه خو پرایمري لیول کې ویل کېږي پرایمري لیول کې ویل کېږي چې میټرک پورې زمونږ اسمبلیانې شوي دی بیا فرست ایئر کې هر کتاب په شابه نه قومي ترانه لیکل شوی دا بالکل د جو خو لکه بیا بس هغه کالج کې داسې لایف شي چې اسمبلی بیخي نه نو بیا هغه روټین بیخي مات شي یعنی مطلب د میډل کلاس نه چې سړی وځي بیا قومي ترانه نه بالکل میټرک نه پس یوز نه اسمبلیانو لیول ختم شي چې خدا په کار د حکومت لپاره چې کالجز کې دا امپوز کی دا افسوس خبره ده بالکل د جوړې چې تعالی ستا قومي ترانه نه درځي بالکل د جی هر چاله بنول ول چې میټرک لیول کله بس قومي ترانه چالي کړي ادم غلط ویل جی قومي ترانه چالي کړي ادم غلط ویل کم ځای بخشبول او نوم دې سره محمد اویس تعلیم دې څومره کړي د خیر اف اس سی مې کلیر کړی ده زبردست دا راته وایا نننۍ ورځ د څه منځله کېږي دا یو مې ازادي د پاکستان په دې ورځ باندې آزاد شوی قومي ترانه چالي کړې وه قومي ترانه علامه اقبال لیکلی وه غالبا لږ سوچ وکړه قومي ترانه چا لیکلی وه لکه حافظ جلندري تا ته خپله پیسې دې وکړله او تا ته د دې شي پته نه لګي دا ولې بس والله غالبا نه به اراده پته نه او قومي ترانه درځي ولې نه راځي لږ ووایه مکمل درته ویم شروع یې که مکمل ووایه د دغه کې ته مکمل ویم دا آواز راکاږي غم مه کوه پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد هلکه په شریک کې وایو راځه نه په شریکه مو وایه دې رش کې سړی لږ غلطېږي م که یار شور دی دا صحیح ده زه ورته که بل ځای چې چېرته راغلی نه وایم ژوندی اوسئ کوم دي نه راغلی لنډي کوتل نه شاباسې دا 14 اگست چې کوم منځلې کېږي زمونږ د پاکستان قومي ترانه چالي کړې ده علامه اقبال چالي کړې ده دومره وړې خبره نه کړه کنه نو قومي ترانه چالي کړې ده بړه بسې علامه اقبال علامه ما حمزه بابا حمزه بابا دا راته وایه حافظ جلندري قومي ترانه راته لږ ووایه نه ماړه ایسې که بس بده خبره ده ولې ماړه چې څه ووایم خو هغه نشم ورته اودس کې دی اودس کې نه ماړه چې بهر شي کې نه ورته یم ښه صحیح ده اودس نه ضروري ماړه په خیر راغلی وایم ته سلام علیکم څنګه وعلیکم السلام خیر دی دا راته ووایه نن 14 اگست کوم منځلې کېږي که د خوشحالۍ ورځ ده د ویاړ خبره ده زموږ دپاره په داسې اوفنلي موږ منو زموږ قومي ترانه چالي کړې ده حافظ جلندري حافظ جلندري صاحب لکه را سره شریکولی شي قومي ترانه سره شریکولی شي په خیر راغلی ته وایم په خیر راغلی ته وایم دا راته ووایه کوم ځای نه راغلی یې چرګانو چوک نه دې ځای یې هم د دې ځای دا راته ووایه چې دا نن ورځ کومه منځلې کېږي 14 اگست د خوشحالۍ ورځ ده زمونږ قومي ترانه چالي کړې ده زمون قومي شاعر علامه اقبال علامه اقبال لږ سوچ وکړه سوچ به بیا وکړم خو دې ټایم کې اوس ماله ذهن ته نه راځي چې زه څه ووایم جنډه شرټ دې ډېر ښکلی اچولی دی کیپ دې لګولی دی ماشاءالله ځان دې د 14 اگست لپاره فول تیار کړی دی لږ دا سوچ وکړه پر ذهن باندې چې زمونږ قومي ترانه چالي کړې وه سوچ به بیا وکړم بیا به درته ووایم دا قومي ترانه راته لږ ووایه نو اوس نو ته ما څه له خرابې ظالمه خرابوم دی نه جي وایا ولې نه راځي راله مړه راځي راله ولې راله نه راځي زموږ قومي ترانه به راله ولې نه راځي امیر صاحبه خندا ډېره کې وې نه نو بس یار څه وکړم خندا راله ډېره راځي او ویلې نه شم